نه رالی په نق زما صندق او چې سر یې لږ په بره لاړ شي شاید بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. ډیره مننه بابو او ستاسو چې څونه منیجمنټ دی څونه شکریه زه ادا کوم نو هغه کمه ده. تیر شوي کال هم زه راغلی وم د خپل ډېر دروند مشر د خدای بخلي اقبال جان لالا سره چونکې ماحول هغه دی د دنیا د صحت چې کوم دی ودرېږي نه دنیا روانه اقبال جان زموږ په منځ کې نشته دی. د خبرو نه وړاندې به زه صلاحالدین بھائی ته درخواست کوم چې راشي او د اقبال جان لالا په باره کې یو څو شعرونه دي چې هغه تاسو ته ووایي. موږ غواړو چې د اقبال جان لالا نوم ژوندي ځکه چې په روز کار دلته و نو سټیج نه تاسو ښکته نه پرېښودو چې بدلو تاسو به بیا وي چې اقبال جان لالا راشه نو موږ نه غواړو چې هغه د هغه نوم مړ شي. نو صلاحالدین بھائی ته درخواست چې راشي یو څو شعرونه د هغه په هکله ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول خو زه د کوم رویدار بھائی د څونه ټیم چې دی د دوه شکریا ادا کوم چې په دې دومره لنډ تنګ وخت کې دونه ښایسته پروګرام جوړ کړی دی او دومره خلک یې راغونډ کړي دي. خو تېر کال چې موږ راتلو زموږ سره اقبال جان لالا هم دلته راغلی او خو نن سبا زموږ سره نشته. زموږ استاد محترم هم ډېر زده کړې دې کړي دي. نو یو څو شعرونه دي دغه په دغه کې چې هغه به ستاسو سره شعر کوم چې حجرې د پښتنو دې کړې ویجاړې اقبال جانه حجرې د پښتنو دې کړې ویجاړې اقبال جانه ناڅاپه د پانې دنیا نه لاړې اقبال جانه او پتا باندې رنګینې وې پتا باندې ښایسته وې پتا باندې رنګینې وې پتا باندې ښایسته وې کوڅې نن د بړخیلې شولې شاړې اقبال جانه هغه به ورله راشي خوستو پکې نه وي هغه به ورله راشي خوستو پکې نه وي شوې سرې د ملکن د سر مماڼې اقبال جانه او نن ستا د مر خبر کړه راته ستا مصره رایاده نن ستا د مر خبر کړه راته ستا مصره رایاده نن وچې شوې زما مرۍ کې لاړې اقبال جانه او پښتون به څنګه ستا په غم کې نه جاړي جانانه پښتون به څنګه ستا په غم کې نه جاړي جانانه چې تو د پښتنو په غم کې جاړې اقبال جانه. ډېره مننه چې ستاسو د ټولو یو جهان مننه کوم او بیا کوم رویدار بھائی د ټولو ملګرو بیا شکریه ادا کوم. طاهر بھائی خبرې ډېره مهرباني. ډېره مننه ستاسو د ټولو اورېدار بھائی او ستاسو چې څومره ټیم دی یقینا دا ښار چې کوم دی پټخېله سټي ده خو ستاسو کې دونه جذبه ده والله چې موږ په سوچ باندې مجبور کړي چې یاره تاسو کې دونه جذبه ده د وطن سره او دونه مینه لرئ. نو زه سلام پیش کوم تاسو ته خیراج تحسین تاسو ته پیش کوم. دنیا کې که هر ځای ته تاسو لاړ شئ هرې خاورې ته لاړ شئ هر خلک تاسو وګورئ هر مذهب تاسو وګورئ خو کم خوند او کم رنګ چې په دې خاوره کې دی هغه به تاسو ته په یو ځای کې هم نه میلاویږي. او ښه ملکونو ته سړی لاړ شي ښه زګونه سړی ویني خو چې کله بیا دا ماتې ګوډې کوڅې ویني دا خاوره ویني نو دې سره د انسان هغه جذبه نور هم سیوا کېږي انسان د سکون میلاویږي. ډېره ښایسته ورځ ده خو ستاسو د ملګرو زه بار زه تو شکریه ادا کوم چې 14 اګست هغه ورځ چې کوم ده هغه یوم کشمیر دو جوړه کړه او هره خاکه هر نظم هر شعر بار زما په سترګو کې اوښکې راویستلې چې هغه د کشمیر هغه غرونه خویندې هغه د یو خاکې په شکل کې موږ ته وړاندې کړه چې هلته کې څنګه وخت تېرېږي. دلته چې تاسو کومې خاکې وکتې دا په ورځ کې 100 پېرې هلته کې دوهراویږي په حقیقت کې دوهراویږي. د یو ورور د مخې د هغه خور قتل کېږي د یو مور د مخې د هغه زوی قتل کېږي. نو دا یو ډېر ګران کار دی او زموږ دونه پسمانده علاقه بیا د دې ملګرو دونه ښکلی سوچ دی چې دنیا ته یې ښایي چې یاره موږ د هغو سره په دې غم کې شریک یو. موږ له پکار دی چې د دې خپل وطن قدر وکړو د دې چې څونه قدر موږ وکړو هغه کم دی. ډېر د خوشحالۍ موقع ده ډېر ښکلي ملګري دي ښایسته خاکې وایي ښایسته نظمونه وایي. زه ټایم ډېر نه خرابوم خو زما که کله هم ضرورت دی وریدار به یې ستاسو ته او ستاسو پوره ټیم ته زه به تاسو ته په نیمه شپه باندې تابعدار یم حاضر به یم درته او ما سره الفاظ دي چې ستاسو شکریه ادا کړم. تاسو ټول له خوب درغلي خو داسې برېدم نه اخر کې به راسره ناره وایي د پاکستان چې بیا ښه په ښکلي خوب باندې ویده شو. پاکستان یاره د خوب وایي ښه اواز هم صحیح رانغی. پاکستان پاکستان پاکستان. ډېره مهرباني. کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا. ډېره مننه. خپل طاهر خان ورله ورکړئ اجازه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. چې په پالنګ یې خېجولې تخدې دي
چې د قاضي